السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مینوالو یو پیر بیا د سیند غاړه کې ناست یو او شعرونه ډېر دي خو بس دې ټایم کې بیخي د مزغو نه ووتله او دا ملګري راغلي دي دوی وایي لږ انجوای کوو ځکه چې وایي خبر ولیکه او ټیکر ولیکه هغلته کې کوم دي نه وویشته او دې ځای کې هسپتال ته یوړه نن په هسپتال کې دغه دی نه شور شغرب او هر څه نه به چې کوم دی موبایل مې پرې بندي کړي دي دا چې کوم موبایل دی که نه په دې دا هم فلایټ موډ دی په فلایټ موډ باندې زه چې کوم دی دا ویډیو کومه موبایل مې بندي کړي دي او کیدی شي چې دا دغه وکړم که نه دا ویډیو د دې نه پس لا موبایل یې خپله قبضه کې اخلم چې بیخي پکې څه دي او راغلي انجوایمنټ کوو را سره فضله کرور ناست دی او را سره چې کوم دی نو شوکت به یې دی دې خوا ته یو ورکوټي دا واړه واړه هلکان دي را سره دا هم راوستي دي دا ماشومان دا خو مور او پلار چې کوم دی نه راپرېږدي خو بس مونږ یې ذمهواري اخیستې مونږ ته ورک نه شي دا نو اکثر چې کوم دی دغه ته مې دا شوکت به یې ته مې ویل هلکه ته به یې ګوره د لاس نه نیسې ونه وایي په لانجه وانه وړو فضلک صاحب دا ممکن لږ مشر هم دی که نه نن سبا زموږ مشر دی د ګروپ نو ده سره به خبرې اترې وکړو فضلک صاحب ډېر لرې رانه راولاړې لږ شانتې لږ راشه دا راته ووایه چې مونږ چېرته دا تمه نه ده کړې چې ته به مونږ چېرته بار وباسې ته به یا مونږ سره بار لاړه چې دا دې څنګه لکه په دې زړه کې راله په مونږ دې رحم وکړو بسم الله الرحمن الرحیم قدرمندو کتونکو څنګه یقینا چې روغ جوړ به او د ژوند چې د خوشحالونه به خوندونه رنګونه اخلي مونږ خو نن دلته راغلي یو د سردریاب خواته او مونږ چې اوټینګ وکړو څنګه کاري صاحب وایي روزانه نیوز دی او ټیکرې دي او دا چل دی او هغه چل دی نو مونږ چې نن لږ غونډه کې ریفریش شو او کاري صاحب چې څنګه وایي دا واړه هم راوستي روزانه کور کې دا هلته بار مخې ته جاخه جوړه کړي په بیلورو دا دغه کې روانې مانې کوي نو مونږ نن به دې هم بوځو چې دا جګړې مګړې ده کې کور والے ته لږ په کلارئ او بیا موږ سره خپل داسې یو ګروپ مشر هم راغلی دی نو د هغه په مشوره موږ چې ده څه وکړو نو هغه چونکې د میان آرډر هم ورکړی دی نو میان به مې انشاءالله شوکت علي یوسفزۍ صاحب چې نو په دغه باندې په فرمایش باندې و چونکې هغه ویلي دي چې نن دا خرچه هم زه کومه کار څه نو موږ وایو یاره چې ته دومره په موږ باندې دغه کې مینه کوې نو بیا خو خامخا چې د سردریاب غاړې او د شوکت علي یوسفزۍ صاحب مینې او د کاري منظور صاحب ویډیو وي او د نیازګل صاحب او د فیصل زاده صاحب چې نو بیلوري او ټالونه یې په هغې کې زانګې نه وروره بیا خو د هغه څیز مزه یو په دوه باندې سیوا کېږي قدرمندو تاسو هم راشئ سردریاب خواته ډېر خبره خاموشي ده مزېدار ځای دی ایله فرصتونه خوندونه او مزې د خپل ژوند نه واخلو شوکت به دا څیز یې خو چې کوم دی نو په تا باندې در واچو چې وروره دا ټوله خرچه ده که آیا دا خرچه ستا په غاړه ده که دا څنګه چل دی یار ډېره مهرباني کاري صاحب چې تاسو موږ شامل کړو بلکل نن موږ غونډ ملګري راغونډ شو کالب صاحب ته کاري صاحب خدا پروګرام جوړ کړی چې بهی غونډ ملګري راځي لا خو ولې ملګرو په اتفاق دا وکړو چې بهی موږ چې سردریاب غاړه ته لاړ شو دا غاړه یو خو دا ذهن دغه د ټیم نه شاید ټیم دی نو سردریاب بخري نو غونډ ملګري چې کوم دي په سردریاب باندې دغه شو او دلته کې راځي او بل خوا د پرلیک صاحب چې کوم دی دا خو پرلیک صاحب او کاري صاحب خو زموږ یو قسم د صحافت استادان دي یار تا خبره ستا ټولې ټیک دي په دې خبره ما پوه کړه چې ستا نن موږ راوستي یو دا خرچه ټوله ستا د مینوال اوري که نه چې دا خرچه څوک کوي تاسو خبره دا خو د پرلیک صاحب زموږ استاد دی یو قسم د په هغه کې استاد دی بل دی چې کوم دی دا یو قسم سرکاري وکیل هم دی زموږ د ګروپ کاران دغه وکالت کړو د کټیر دی بهرحال خاطر یا پرلیک صاحب کړي لا ما کړي یا کاري صاحب کړي هغه خبره دا ما ته شي مه راچوه که نه اوس ما خرابوه که نه اوس هغه وایي چې دا څیز ده کړی دی بالکل صحیح تابعدار نه ما ته ډېره مهرباني شوکت بھائی الله دې خوشحاله کړه او خدای دې په دې وکالت کې مخکې بوځه موږ سره دلته یو ورکوټی غوندې هلک ناست دی د فیصله څنګه راغلی یاره د ټول نه پهله خو چې کوم مشران دي زمونږ د ګروپ او د صحافتو هغوی ډېره مننه کوم چې موږ ناست وو هغه زه حیران دی چې تی راپرېښی څنګه مشران راسري دي که نه نو بس بیا یې پرېښی یم او مننه کوم چې د دې هر څه نه د میډیا د دغه نه را دې خوا کړلو او یو ښایسته ځیږي ته یو ښایسته فضا ته یې راوستلو چې د اوبو صرف د اوبو د شنګار یوازې نور څه نو ډېر زبردست ماحول یې په دغه کړلو د هر یو شیز دی لکه تاسو د دې نه مخکې خبره وکړله چې یاره او ټیکره جوړه کړه کسې ویشتو کله سودا وکړو نو هغه موږ په هغې کې وو ټول عمر په هغې کې وو نو اوس یو ښایسته ځایګي ته راوستل زه ستاسو دا غونډ کریډ تاسو ته دي او ستاسو یو وارې بیا ډېر مسلې وي بهر مسلې وي ډېر زیات دي نو هغوی ته وایم چې یو 15 منټه د مازدیګري ټایم کې تاسو یو داسې ځایګي ته وځئ چې هغه خوښ وي نو زه یم هغې کې به د انسان ډېر ښایسته ټایم سپینډ شي
مهرباني دي مهرباني فیصل مهرباني مونږ سره نیازګل ورناسته ډېرې داسې دغه ځای ته مزه داسې ورته داسې هلکه سیند غاړې له موږ خوشي ځای ته مزه لکه د فیصل وویل چې لکه داسې ځان له ځای ته ځي که نه ځان له ځای ته مونږ نن سبا وګورئ کډنیپینګ ډېر زیات سیوا دی کښېنه راځه ته راته دا ووایه څرنګه چل ده ډېر ښکلی ماحول دی ډېر ښکلی ویو څه به وایې د مینوال په تمه دي صحافت مونږ خو الحمدلله صحافت سره تقریبا 3-4 سال نه زموږ مشران ډېر وخت نه دې سره چې کوم دی تړلي دي او صحافت چې کوم ډېر ستړی کار دی مطلب په صحیح معنو کې صحافت کول دا ډېر ګران کار دی او مونږ چې کوم دی مونږ ته الحمدلله په وراثت کې دې ملګرو نه ملو شو ډېر په اسانه دي چې زموږ دې لپاره څونه سخت تېرې کړې دي په هغې باندې مونږ په لاره باندې ډسکشن وکړو دی منظور صاحب فضلیق صاحب او شوکت صاحب دی سید رحمان صاحب نور چې زموږ کوم ملګري دي هغې چې کومې سختې تېرې کړي دي او موږ ته دا کار اسان کړی دی موږ زده کړه کړې ده الحمدلله موږ یونیورسټۍ ته هم تللي خو په یونیورسټۍ کې هغه پریکټیکل لایف چې کوم دی تا ته داسې نه ښایستن چې ته پریکټیکل لایف ته راشې صحافت زده کړې بله خبره دا ده چې صحافت ته موږ رالو د لږ ټیم هم ویستو د دې دپاره چې موږ خپل ریفریشمنټ وکړو ځان چې کوم دی په هفته کې یو پیره موږ چکر راوړو دلته سی بي ته راځو مطلب ډېر ښکلی ماحول دی ښایسته اوبه بهېږي د سیند غاړه دا ټینشن فري ماحول دی نو زمونږ کتونکو ته هم دا وینا ده دا ورته خاص ده چې تاسو چې کوم دی لږ وخت د زندګۍ د ښکلا دپاره ښایسته کولو دپاره زندګي د ښه تېرولو دپاره تاسو له غونډه کتۍ وباسئ خپل ځان پکې پېژنئ لږ داسې طرف ته دی چې هلته ستاسو چې کوم دی خیالات بدلېږي ټینشن چې کوم دی هغې څه به ستاسو کمیږي مهرباني نیازګل به بس مینوالو ستاسو خبرې واورېدې او زما خیال دی کښتۍ هلته ولاړې دي او زموږ په انتظار کې دي که نه نو زه وایم چې د کښتو له به ورشو دغه به هم چې کوم دی ملګرو سره شریک کړو بیا نو تر دې ته اجازت راکړئ د الله په امان